ضرور سره سخته خبره مه کوئ. چېرته د پلار د مخې د خور سره سخته خبره مه کوئ. پلار د اولاد په جنګ و جګړه باندې ډېر خفه کېږي. د پلار د مخې چې زامن یو بل ته ګرېوان کې لاس ور واچوي، دا پلار یې په دې ډېر خفه کېږي. دا ډېر لوی عذاب دی د ده لپاره. اکثر په پلارانو باندې د زړه مرضونه راغلل، د شوګر بیماران شو. اکثر پلاران هغوی د بلډ پریشر او د هارټ اټیک د هغوی مریضان شو، د اولاد د لاسه شو. اولاد ناکاره دی، اولاد بدخویه دی، اولاد بد اخلاقه دی. او ډېر خو پکې لا داسې هم وي، تاسو به پرون اورېدلي چې په دیر کې مایار او جندول کې حسنین یو هلک دی او ټوله شپه به یې دا ټیکټاکې جوړولې. د ورځې به دغه چل و، د ورځې به یې ټیکټاکې جوړولې، د شپې به یې پب جي ګیم کو. او پب جي ګیم کې دا دی هله دا فلانکې شی ووله، دې فلانکي باندې ډز وکړه، دا اوچت کښکته یې راتاو کړه، دې بل باندې سرکونډي ور واړوه. دا ماشومان چې دا په لاس کې ورله سمارټ فون موبایل یې ورکړي دي، دا د دې د دماغو لپاره زهر قاتل دی، زهر قاتل. دا د دې وخت نه په دې زهر راواوړي نو پلار یې ورته بېګانه بله شته. ماخوستن کې قار شو، بچیه مونځ دې نشته، تلاوت دې نشته، سبق ویل او سټډي کول دې نشته، خو چې ګورم دغې موبایل ته ناست یې، د ورځې د لوفرانو سره ګرځې، ټیکټاکې جوړې او د شپې تر ناوخته پورې په بلستان کې او په کمبل کې پب جي ګیم کې په غوږ کې دې مایکونه لګولي دي. راکړه دا موبایل یې ترې اخیستی دی. پرون سحر دا هلک پلار ته برن شوی دی چې زما دا موبایل راکړه. پلار یې ورته ویې نه درکوم درله. دې هلک پسې تماچه رااخیستې ده، د 7 کالو حسنین هلک دی. اول یې پلار ویشتی دی، مور یې ورته ویې دا دې څه وکړل، بیا یې مور ویشتې ده، پلار یې مړ شو. مور یې د زنکدن په کیفیت کې هغه یې چې کوم دی ګاډي ته خېژوله. نو د مور په خپل زوی باندې خفګان ته وګورئ، په خپل زوی باندې خفه کېدو ته وګورئ چې مور یې په خپلو سترګو ولیده چې خاوند مې د دنیا نه رخصت شو، د وویشتو، مړ یې کړو، ما باندې ډز وکړې، زه د دنیا نه رخصتېږم. ځار شم د مور د شفقت او د محبت نه. خلکو ته په امبولینس کې وایي زما دې بچي ته څه مه وایه، دا ماشوم، زما دې بچي ته به څه نه وایه، دا ماشوم دی. دا د مور او د پلار د بې رغبتۍ وجه ده. مونږ چې درته وایو چې بچې مدرسې ته راولېږه، نو په تاسو بد لګي چې ښکلی حافظ ترېنه جوړ شي، ښکلی عالم ترېنه جوړ شي. د کوم بچي د لاسه چې اولاد قبر ته ورسېدو، اولاد په خپلو وینو کې سور سالي شو، بچې د خپل پلار قاتل جوړ شو، بچې د خپل مور قاتل جوړ شو. مونږ درته وایو زمونږ نه منئ، مونږ درته وایو د خپلو بچو نګراني کوئ. تر 20 سال پورې چې بچې میچې ور ایج ته نه دی رسېدلی، سمارټ فون موبایل بچي ته مه اخلئ. خو ضرورت یې ساده موبایل واخلئ. یو پلار چې د ماشوموالي نه په خپل بچي باندې کنټرول کوي، زوی به چېرته هم دغه حد ته نه وررسي. خپلو کورونو کې زنانو ته هم سمارټ فون موبایل یې مه پرېږدوئ. دا د ډېرو د فتنو زمانه ده، د فتنو دور دی. د ډېرو خلکو عزتونه دا په کور کې د زنانو سره د موبایل د لاسه لوټ شو. ډېر پښتانه په حجره جومات کې د چا سره سترګې نشي مخامخ کولی. ولې؟ د کور د کوثرو تصویران یې خلک په دوبۍ او په سعودي او په ملیشیا کې جوړوي او بل کوي. دا مه کوئ. دا علما ستاسو خیرخواه دي، دا علما ستاسو خواخوږي دي. دینداره پلار هغه د بچي په دیندارۍ ډېر خوشحالېږي. د هندوستان په مغلو حکمرانانو کې اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه دا یو ډېر عالم بادشاه تېر شوی دی، یو ډېر دینداره بادشاه تېر شوی دی. دا یو داسې بادشاه و چې 15,000 احادیث دا سره د سند نه اورنګزیب عالمگیر ته په یادو باندې یاد.
یو زما او ستا بادشاهان دي او وزیران دي فاتحه ولې نه ورسي سورة القدر ولې نه ورسي سورة اخلاص ولې نه ورسي شرم دې خلکو له نه ورځي بیا چې پولیس سټیشن ته لاړ شي راخلاص یې کړي ورله وایي د ما له لار جوړه کړې د ما له کوڅه جوړه کړې ده یاره ته دې ته وګوره چې د آخرت په اعتبار سره غوره دی کو نه دی د مسلمانانو د مشرۍ اهل دی کو نه دی صحابو کې خدا رواج و مصلي ته به هغه مخکېنو کوم چې به د الله نه ډېر یېرېدونکی او عالم و او په تخت حکمرانۍ باندې به هغه کس کېنو کوم چې به ډېر عالم و د الله نه به ډېر یېرېدونکی و د ابوبکر صدیق د انتخاب فارموله دا وه